خوربه وینا کوونکا سلامونه نن په یوې ډېرې جوړې پروشتنې غږیږو چې شاید ډېرو خلکو پرې فکر نه وي کړی. خوربه وینا کوونکا کله چې په زور عهد کې د خدای د روح یا د یهوه د روح خبره کېږي نو زموږ ذهن ته سمدستي روح القدس راځي. متخصصه وینا کوونکا هو دا یو عام تصور دی خو په مقدس کتاب کې ځنې داسې ډېرې عجیبې کیسې شته چې دا ساده ځواب یو څه ننګوي. د بلغې په توګه د بلعام کیسه یو پیغمبر چې د پیسې په خاطر راغلی و ترڅو په اسرائیلو خیره وکړي او بیا هم متن وای چې د خدای روح پرې نازلېږي. بالکل دا څنګه امکان لري؟ هو دا یو ډېره مهمه او بنیادیزه پوښتنه ده او زموږ سرچینې هم همدا پوښتنه راپورته کوي. هغوی وایي چې شاید اصلي پوښتنه دا نه وي چې د یهوه روح څوک وو. نو بیا څه ده؟ پوښتنه دا ده چې د خدای روح په چی ډول کار کاوه. آیا تل به په مستقیمه توګه عمل کاوه او کې کله کله به د خپل استادو لکه پرشتو له لارې کار کاوه؟ کوربه وینا کوونکا د هویت پر ځای د عمل طریقه. متخصصه وینا کوونکا دقیقاً دا د هویت پر ځای د عمل د طریقې پوښتنه ده او همدانن زموږ د بحث مرکزی ټوکی دی. کوربه وینا کوونکا دا خو بخیر نوې زاویه ده. نو د دې لپاره چې دا موضوع سمې وچیرو باید له اساساتو یې پیل کړو. کوربه وینا کوونکا سرچینې د خدای به یې بنسیدیزانه کاره ځانګړتیا په یادو لغو سره بحث پیلوي او هغه د خدای هر ځای شتون دی. بالکل متنونه د ارمیا او زبور کتابونو ته اشاره کوي چې وایي خدای اسمان او زمینه ډکا کړي او داسې ځای نشتا چې څوک د هغه له حضور وتستی. هغه په یو وخت کې هر ځای شتون لري. دا خو یو بنسیدي حقیقت دی. خو کله چې د تسلیث عقیده ورسره یو ځای شي خبره یو سپا پیچیدګي. سرچینه وایي چې لومړی خدای پالر او دویم خدای زوی مخې لدی چې انسان شي په زمان او مکان کې په مستقیمه توګه خپل ځانونه نشکارا کوي. متخصص وینا کوونکي خو یو لحظه کې پلار او زوی په مستقیمه توګه نشي ښکارا کېدی نو آیا دا په دې معنی دی چې دوی له کائناتونو څخه په بشپړه توګه جلا دي؟ دا یو څه گیچکون کې خبره ده. متخصص وینا کوونکي دا ډېر ښه پوښتنه ده. نه دوی جلا نه دي خو د هوی مستقیم حضور د مخلوقاتو لپاره په زیاتر زمانادار لپاره د زګملو وړ نه دي. قربا وینا کوونکي لکه همدغه چې خدای موسی ته وویل. دقیقاً په خروج کتابو کې وایي هیڅ څوک ما نشي لیدلی او ژوند دی پاتې شي. متخصص وینا کوونکي نو کې د پلار او زوی جلال پټوي بیا نو څوک دی چې دا ټوله هستی او مخلوقات یې ساتلی دي. خو دا پوښتنه راپورته کېږي او سرچینه وایي چې دا دنده دریم خدای روح القدس تر سره کوي. هغه د خدای فعال زوړ دی چې په کائناتو کې هر څه پایوت او ساتي. خو ستاسو ک روح القدس د کائناتو د پیاست ضامن دی. دا یو ډیر لوی مفهوم دی. خو کې داسې وی نو په زوړ عهد کې دغه کار ولې له نوې عهد څنګه دومره توپیر لري؟ متخصص وینا کوونکی کوربه وینا کوونکی ځکه سرچینې په دې توګه ډیر ټینګار کوي چې د صلیب څخه مخکې او وروسته د روح القدس په کار کې یو بنیادی بدلون راغلی. او دا بدلون د ټول بحث لپاره کلیدي حیثیت لري. متنونه د یوحنا او کرنتیانو انجیلونو ته اشاره کوي چې وایي روح القدس یوازې د عیسی له جلال مندلو او د ګناهونو له بخښل کېدو وروسته په ایماندارانو کې د تل لپاره استوګنه پیل کړه. له همدې عمله په نوې عهد کې د ایماندار بدن د روح القدس معبود بلال کیږي. بالکل هغه نور یوازې په هوای باندې نه راځي بلکې په هوای کې اوسېږي. دا یو په زړه پورې توپیر دی. آیا مونږ یا په کومې ساده بیلګې سره تشریح کولی شو؟ البته دا داسې توپیر دی لکه یو څوک چې د باران لاندې لونچي او بل څوک چې اوبه وڅښي او هغه د وجود برخه یو ګرځي. جالبه دی. په زوړ عهد کې د خدای روح لکه د باران په څیر یو بیرونی تاثیر وو. د یوې ځانګړې موخې لپاره به پچا راغی او بیا به پیر ترې لاړ شو. خو په نوې عهد کې دا لکه د اوبو څخلو پسردي روح القدس د ایماندار وجود ته ننوځي او یو داخلي او دایمي بدلون رامنځته کوي. ډېر خوب بیلګه ده. دا واقعي ټول انځور بدلوي. نو دې ته فرته پکتو یو لوی پوښتنه راپورته کیږي چې په زوړ عهد کې روح القدس په خلکو کې د تل لپاره نه وسیده نو هغه ځواک چې په سمسون یا جډیون کې وو په حقیقت کې څه وو؟
هم د بحث اصلي ځای دی او سرچینه دوه احتمالي ځوابونه پېښې. دوا ځوابونه؟ خو لومړی نظر چې ډیر عام دی وایي چې دا تل په خپل روح القدس وو چې د یوې لنډمالې دندې لپاره به یو په هلکو کار کوو. او دویم نظر؟ خو دویم نظر چې ډیر په زړه پورې دی وایي چې په ډیرو مواردو کې دا په خپل روح القدس نه وو بلکې متخصص وینایاکونکي بلکې د خدای زاواکمونی پرختووي چې د یهوا په نوم او د هغې په استازیپت به یا عمل کوا. قربت وینایاکونکي د پرشتو نظریه دا ډیره جالبه. راځو چې د سرچینو پرانی ته دواړه نظرونه د ځینو مشخصو مثالونو لپاره وسیړو. قربت وینایاکونکي د پیدایش کتاب له لومړیو آیتونو پیل وکړو چې ویل شوه د خدای روح د اوبو پر مخ حرکت کوا. هو د لومړي نظر لمخي دا په ښکاره توګه روح القدس دی چې د تخلیق په پروسې کې یو ونډه درلوه. دا که خو ساده ځواب دی. خو دویم نظر دلته یو بله پوښتنه مطرح کوي. دی وایي چې په هغه وخت کې تیاریا وه او تیاریا د شیطان او د هغې د ملایکو د بندیخانې سمبول دی. نو شاید دا هغه پرشتي وي چې د خدای په امر کې د دې تیارې ساتنه کوله ترڅو د تخلیق په کاري کې خنډ جوړ نه کړي. نو دا امکان هم شته. سرچینه دلته کوم قطعي ځواب نه ورکي، خو دا دویم نظریه د فکر قبولو لپاره یو نوی لاره ورانیزي. خو راځي د قاضیانو دورې ته لاړ شو. د سامسن کې ساحو هر څه اورېدلې دی. متخصص ویناکونکي هو د هغه د فوق العاده ځواک کیسه. قربه ویناکونکي یو سړی چې دومره ځواک لري چې د زماري جامې چیرې کوي او د یو کالې دروازې په اوګو وړي. متن وایي چې د سختن روح بهای په زور سره نازل شو. متخصص ویناکونکي لومړی نظر به وایي چې دا د روح القدس ځواک و. خو دویم نظر بیا پوښتنه کوي چې دا روح القدس و نو شکنګه په داسې یو کسکار کاو چې له اخلاقیت پلوه ډېری کمزوریا درلوده. یعنی شخصي غچ اخیستنی ته ډېر تمایل درلو. بالکل. آیا دا ډېر منطقي نه دا چې وایو د یو ځواکمنې جنگي پرشته و چې د یوې مخصص دندې یعنی د اسرائیلو د ژغورنی پارا ورته ځواک ورکړل وو؟ نو د پرشته شتون هغه سپېڅلی نه کړه؟ نه، یوازې هاته فزیکی ځواک ورکړلو. دا د فکر وړو خبره ده، خو تر ټولو حیرانونکې قضیه چې سرچینې یې په تفصیل سره څیړي هماغه د بلعام قضیه ده چې په پیل کې مو یاده کړه. متخصصه ویناکونکي او د بلعام کیسه. قربه ویناکونکي راځو چې دا کیسه یو سره نور هم پرانیزو. بلعام د اسرائیل پیغمبر نه و بلکې یو بیرونی کس و. متخصصه ویناکونکي چې دشمنانو یې د پیسو په بدل کې ګمارلې وو ترڅو په اسرائیلو لعنت وایي. قربه ویناکونکي نو پوښتنه دا ده چې څنګه د خدای روح په داسې یو کس نازلېدای شي؟ دا د لومړي نظر لپاره یو ډېر لوی ننګونه ده. روح القدس د حقیقت روح او د سپېڅلتیا روح دی. او د همې شتون بدلون راولي؟ دقیقاً. خو موږ په بلعام کې داسې کوم بدلون نه وینو. هغه د پیسو لیالچي وو او تر پایه همداسې پاتې شو. نو څنګه امکان لري چې روح القدس په داسې یو ناپاک لوغې کې کار وکړي؟ دا یو لوی تضاد دی. بالکل. قربه ویناکونکي د بلعام کیسه خو بیخي عجیبه ده. زه تل په دې فکر کې وم چې دا څنګه وشول. دا خو داسې دی لکه یو څوک چې د دې بل د خرابي نیت ولري خو له خولې یې د هغه ستاینه وچی. هو او همدا ځای دی چې دویم نظر ډېر منطقي ښکاري. څنګه؟ متخصصه ویناکونکي دویم نظر وایي چې دا پخپله روح القدس نه وو چې په بلعام کې ځای ونیو، بلکې دا یو ډېرې ځواکمنده پرشته وه چې د خدای په امر رالېږل شوې وه ترڅو د بلعام خوله او ژبه کنټرول کړي. قربه وینا کړي؟ یعنی هغه یې اړه کړه. هو، هغې پرشتې هغې دې ته اړ کړه چې د لعنت پر ځای برکت وایي. دا یو بیرونی او جبري عمل وه، نه یو داخلي او قلبي بدلون. نو دې نظریات په کتو هغه تضاد لمنځه ځي. بالکل. همدا منطق بیا د ساول پاچا په کیسې کې هم کار ولیدای شي. سموده لومړی ویل کیږي چې د خدای روح په ساول نازل شو او هغه نبوت وکړ. هو. خو غرسته کله چې هغه ګناه وکړو متن وایي چې د یهووا روح له هغه سره جلا شو. دقیقه خبره همدا ده. د ساول پاچا کیسه خو ډېر غمنګنه ده
تصور کړئ چې یو بس و خدای ازواک در سره وي او بیا در څخه واخیستل شي. نو کلمره نظر ومنو نو دا به داسې ښکاري لکه روح القدس چې یو څوک ته طلب پر پریږي چې دا د نوي عهد له تعلیماتو سره په ټکر کې ده. کور به وینا کوونکی او دویم نظر سوای متخصص وینا کوونکی د دویم نظر له مخې دا روح القدس نه و بلکې یو شاهي پرشته و چې د پادشاهي د دندې تر سره کولو لپاره ورته ځواک او حکمت ورکړل شو. متخصص وینا کوونکی کله چې ساول د خدای لاره واوښت خدای هغه پرشته بیرته ترې واخسته. کور به وینا کوونکی نو دا د یوې شاهي دندې لپاره د الهي ملاقات ختمېدل وو نه دا چې په خپل روح القدس هغه په بشپړه توګه پرې شو. متخصص وینا کوونکی دقیقاً کور به وینا کوونکی دا ډیر واضحه کوي. نو دا باز یوازې د ځواک او پادشاهي په اړه نه دی بلکې د الهام او نبوت په اړه هم دی. صحیح ده. کور به وینا کوونکی پطرس رسول وای چې د زورهت پیغمبرانو د مسیح د روح په واسطه خبرې کولې. لومړی نظر وای چې دا روح القدس هو خو دویم نظر بیا پوښتنه کوي چې آیا دا تل په خپل روح القدس وو او که کله کله د مسیح کله را لېږوي پرشتې وي چې هغوی ته یې الهام ورکاوه. او دې لپاره کوم دلیل شته؟ متخصص وینا کوونکی هو موږ د دې لپاره په مقدس کتاب کې مثالونه لرو. د دانیال په کتاب کې په ښکار توګه راغلی چې جبرائیل پرشته هغه ته د خدای پیغامونه او راتلونکي پیښو تشریح کوي. کوربو وینا کوونکی نو که جبرائیل دانیال ته الهام ورکولی شي نو ولې نورې پرشتې نورو پیغمبرانو ته الهام نشي ورکولی؟ دا د خدای د کار کولو یوه طریقه ده. خوب نو مونږه دواړه مختلف نظرونه ولیدل. یو وای چې دا تل روح القدس و او بل وای چې ډېر کله پرشتې وي چې د روح په نوم یې کار کوه. نو دا بحث مونږ ته پرېږدي. آیا یو نظر په بل برلاسي دي؟ سرچینې د کوم یو هاو پګیټه کټری پریکړه نه کوي او شاید مهمه خبره هم همداوي. یعنی پایله مهمه نه ده. نه پهلا دانه دی چې یو نظر سل پزالو کې سم او بل ناسم ثابت کړو بلکې مهمه خبره دا ده چې پوهو کې خدا په مستقیمه توګه کار کوي او که د خپلو استازو یعنی پرشتو لاره په دواړو حالاتونو کې دا د خدای کار او د خدای ځواک دی. متخصصه وینا کوونکی بالکل د سمنسون ځواک کې د روح القدس مستقیم عمل وو او که د یوې پرشته په دواړو صورتونو کې یې سرچینه خدای وو. کوربه وینا کوونکی نو په حقیقت کې دا د عمل په طریقې کې توپیر دی نه په پایله یا سرچینې کې. هو کوربه وینا کوونکی لکه څنګه چې یو پاچا کله په خپله خبرې کوي او کله د خپل سفیر له لارې پیغام استوي خو په دواړو حالتونو کې دا د پاچا خبره او اراده وي. ډېر ښه بیلګه ده. د پرشتې کار هم په پای کې د خدای کار دی ځکه پرشتې خپله اراده نه لري. دقیقه خبره هم دادم. نو لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل اصلي پوښتنه دا نه دا چې د یهوه روح څوک وو ځکه چې په اصل کې دا د خدای روح دی بلکې پوښتنه دا دی چې آیا روح القدس تل په شخصي او مستقیمه توګه په زړه عهد کې کار کاوه او که کله کله یې دا دنده پرشتو ته سپارله چې د هغې په نوم او ځواک سره عمل وکړي. او دویم نظر د بلام او ساول په سرې پیشلې قاضیې په ډېر ښه ډول تشریح کوي. هو ډېر خو کوربه وینا کوونکی دا یو ډېر مهم او دقیق توپیر دی. دا موږ ته د خدای د کار کولو د طریقو په اړه ډېر سرازدې کوي. متخصصه وینا کوونکی صحیح ده. کوربه وینا کوونکی هغه کولی شي په مستقیمه توګه کار وکړي او کولی شي د خپلو مخلوقاتو لارې هم کار وکړي او دا د هغه له عظمت څخه هیڅ شي نه کموي. متخصصه وینا کوونکی او همدا خبره مونږ یو ورستی او هڅونکي پوښتنې ترساوي چې اوریدونکي پرې فکر وکړو. کوربه وینا کوونکی او هغه څه دی کې خدای چې هر څه په خپلو کولی شي او هیڅ ته اړتیا نه لري بیا هم غوړګنی چې د خپلو مخلوقاتو لکه پرشتو او حتی انسانانو لري کار وکړي لکه کومه کې پولس رسول وایي مونږ د خدای همکاران یو. نو دا د هغې ارزښت او هدف په اړه سوایي چې خدای یې په خپل الهي پلان کې د خپلو مخلوقاتو ګډون ته ورکړي.